سیل ته په انګلیش کې سیل وایي، په بایولوژي کې ورته سایټ وایي. په دې وجه باندې د سیل سټډي ته سایټالوجي وایي. سایټالوجي نه علاوه به د سایټو لفظ تاسو ته په نورو الفاظو کې هم میلاو شي، لکه سایټوپلازم، سایټوسکیلیټن، سایټوفیرنګس، سایټوکاینیسیس وغیره وغیره. صحیح ده. په دې ټولو کې د سایټو مطلب څه دی؟ سیل. په دنیا کې د ټولو نه وړوکی سیل مایکوپلازما ده. صحیح ده. په دنیا کې د ټولو نه غټ سیل زموږ سره ایګ اف آسټریچ، صحیح ده، د شترمرغ انډه. او په دنیا کې د ټولو نه اوږد سیل لانګیسټ سیل نیوران دی. صحیح ده. په انسانانو کې د ټولو نه وړوکی سیل میل سپام دی. صحیح ده. او په انسانانو کې د ټولو نه غټ سیل فیمیل ایګ. صحیح ده. دې نه علاوه که تاسو ډیپلایډ سیل واخلئ ایز ا هول، مطلب نو آر بی سی هم زموږ سره وړوکی سیل دی. ښه، او د ټولو نه لانګیسټ سیل زموږ سره په انسانانو کې هم څوک دی؟ نیوران دی. په کم سیلز کې چې ډیر زیات ډیویژن کېږي، خپل ځان مطلب ریپیر کولی شي واپس، نو خپل ریکوري کولی شي، نو هغه زموږ سره سکین سیلز دي. که چېرته سکین خراب شي نو هغه خپل ځان ریپیر کوي. ایون دا چې که خراب هم نشي خو سکین کنټینیوسلی چې کوم دی نیو سیلز جوړوي او هغه اولډ چې کوم دی څه کوي؟ شیډینګ د هغې کېږي، غورځېدلې کېږي. صحیح ده. دې نه علاوه په چا کې چې بالکل ریکوري نه کېږي هغه زموږ سره څوک دی؟ برین سیلز دي. صحیح ده. نیوران. برین که خراب شي، څه نیورانز پکې ډیلیټ شي، نو هغه بالکل واپس نه ریکور کېږي. ایون دا چې ریسایکل بین کې هم تاسو ته نه میلاویږي. صحیح ده. او دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی، ځکه د هغې ډیویژن نه کېږي، ریکوري نه کېږي چې په نیورانز کې سینټریولز نه وي. صحیح ده. او سینټریولز د ډیویژن دپاره چې کوم دی په انیملز کې پکاري. ښه، ټاپک دی زموږ سره سیل سټرکچر اینډ فنکشن. خو سیل سټرکچر اینډ فنکشن راتللو نه مخکې مونږ به دا ووایو چې سیل څه ته وایي، د دې ډسکوري څنګه شوې ده او سیل تیوري څنګه راغلي ده زموږ سره. صحیح ده. نو سیل سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم دی. دا به مونږ وروسته ډسکس کړو چې څنګه سټرکچرل یونټ دی او څنګه فنکشنل یونټ دی. صحیح ده. ډسکوري له به راشو، نو د سیل واز فرست ډسکورډ اینډ نیمډ بای رابرټ هوک ان 1665. رابرټ هوک ساینټسټ زموږ سره په 1665 کې دې له نوم هم ورکړی، ډسکور کړی یې او بیا یې نوم هم ورکړو. صحیح ده. څنګه یې ډسکور کړی وه؟ هی میډ ا سلایډ اف دی کارک، یعنی بارک. صحیح ده. بارک څه ته وایي؟ دا کوم چې بهر غټې غټې ونې مطلب ولاړ وي او دې ونو نه چې کوم بهر دا تور پیړ پوستکی راتاو شوي دې ته بارک وایي. په دغې بارک کې یوه حصه ده هغې ته کارک وایي. صحیح ده. نو هغه دغه کارک راواغستو او د دغې کارک نه نری چې کوم دی یو لیر جوړ کړو، هغه لیر یې په سلایډ باندې کېښود او هغه سلایډ یې په مایکروسکوپ کې سټډي کړو. صحیح ده. نو هغه خپل مایکروسکوپ چې کوم دی استعمال کړو او دغه سټډي کړو. نو باکس لایک سټرکچرز چې کوم دی دته څه شول؟ ښکاره شول. داسې باکس لایک سټرکچر چې کوم دی دته څه شول؟ ښکاره شول. او دې باکس لایک سټرکچر داسې اپیرنس کوو لکه څنګه چې ریسټینګ رومز اف مانکس ان اولډ مانیسټري وو. صحیح ده. اولډ مانیسټري زموږ سره څه ته وایي؟ مانیسټري هغه ځای ته وایي په کوم ځای کې چې مانکس اوسېږي. صحیح ده که نه؟ اوس مانکس څه ته وایي؟ نو مانکس په کرسچینټي کې چې کوم داسې مولیان عالمان ټایپ خلک وي هغوی ته وایي. نو دغه مولیان عالمان ټایپ خلک زموږ سره په یو خاص ځای کې اوسېدل. هغه خاص ځای کې کمرې داسې په ترتیب وي، هغې ته به یې څه وي؟ سیلولا. یو ته به یې سیلولا وایي، ډېرو ته به یې سیلولاز وي. صحیح ده. نو کله چې ده دا کارک سټډي کوو نو په دې کې هم د دې سیلز ارینجمنټ بالکل د هغې په شانتي وو. نو په دې وجه باندې د دې ته څه نوم ورکړو؟ سیلز یې ورکړو. د سیلولاز نه ورلډ ډیرایو کړو سیلز. نو په دې وجه باندې په دې طریقه باندې زموږ سره سیلز څه شول؟ ډسکور شول. یاد ساتئ اکچولی د چې کوم سیز ډسکور کړی هغه سیلوالز وو. دته په دې کارک کې زموږ سره څوک میلاو شوي؟ سیلوالز د لیدلي وو. صحیح ده که نه؟ سیلوالز د چې کوم دی لیدلي وو. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی مونږ دا وایو چې رابرټ هوک ساینټسټ چونکې کارک سټډي کړی او کارک زموږ سره ډېر و، نو مونږ دا وایو چې که رابرټ هوک زموږ سره ډیډ سیلز ډسکور کړي. صحیح ده. که ډیډ و او که لیوینګ و خو مطلب سیلز یې ډسکور کړي، نو په دې وجه باندې رابرټ هوک ته د فادر آف سایټالوجي وایي. لیوینګ سیلز چا ډسکور کړي وو؟ انټون وان لیون هوک چې کوم دی بیکټیریا او پروټوزونز په مایکروسکوپ باندې سټډي کړي. نو چونکې دغه زموږ سره مایکروبز دي، نو په دې وجه باندې انټون وان لیون هوک ته د فادر آف مایکروبیولوژي وایي. صحیح ده. ها after that advancement in microscope
ښکاره خبره ده ساينس ترقي کوله، مایکروسکوپ کې اډوانسمنټ راتلو، نوي نوي مایکروسکوپ راتلې او کاونټلیس بایولوژیست چې کوم دی مینی تھینګس سټډي کول، هر چا به څه نه څه څیز سټډي کوو. نو امنګ دم شلیډن اینډ شوان، یو زموږ سره شلیډن بټنیسټ او شوان سو زوالوجیسټ، دې دواړو هم زموږ سره په کیسه کول، مایکروسکوپ یې استعمالول او سټډي پې کوله. ښکاره خبره ده باټنیسټ پلانټ سمپل سټډي کوي او زوالوجیسټ انیمل سټډي سمپلس چې کوم دی سټډي کوي. نو د باټنیسټ وایي چې آل پلانټ ټیشوز زموږ سره د سیلز نه جوړ دي او زوالوجیسټ وایي چې آل انیملز ټیشو زموږ سره د سیلز نه جوړ دي. نو په دې وجه باندې دې دواړو څه چل وکړو، دې ګاټ ټوګیدر کمباینډ دیئر آیډیاز اینډ ګیو برث ټو سیل تیوري، او په دې وجه باندې دې دواړو خپله آیډیا د یو بل سره کمباین کړه او سیل تیوري ترې راوسته. سیل تیوري څه وایي؟ سیل تیوري دا وایي چې آل لیوینګ ارګانیزم زموږ سره 1 or more سیلز نه جوړ دي. یو ارګانیزم دی هغه به یا د یو سیل نه جوړ وي، هغه ته به مونږ یونی سیلولر ارګانیزم وایو 1 سیل، او یا به دا د ډېر سیلز نه جوړ وي نو دته به مونږ ملټي سیلولر ارګانیزم وایو. دویم پوینټ یې څه و د سیل تیوري چې سیل از د سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز، چې سیل زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم سټرکچرل یونټ هم دی او فنکشنل یونټ هم دی. سټرکچر مطلب دا چې د ارګانیزم چې دا کوم سټرکچر ورکړی شوی دی دا ورله د سیلز په وجه ورکړی شوی دی. که سیلز دې لرې کړي نو د ارګانیزم سټرکچر نشته بیا، او د ارګانیزم چې کوم فنکشن کوي دا هم دغه سیلز دا فنکشن کوي. که دا سیلز دې لرې کړي نو دا فنکشن هم نشي کولی. فار ایگزامپل یو کمره ده، کمره زموږ سره څه نه جوړوي، یا د خښتو نه جوړوي یا د بلاکونو نه جوړوي. نو مطلب دغه خښته یا بلاکونه زموږ سره څه دي؟ یونټ دی د دغې کمرې. که ته دا خښته یا دا بلاک مطلب لرې کړي نو نه د دغې کمرې سټرکچر پاتې کېږي او نه یې فنکشن پاتې کېږي. نو کمرې له چې کوم سټرکچر ورکړی شوی دی دا ورله د خښتې ورکړی دی، او د کمرې چې دا کوم فنکشن دی، فنکشن یې څه دی؟ مونږ د باران نه بچ کوي، مونږ د نور نه بچ کوي، مونږ د سیلۍ نه بچ کوي، مونږ چې کوم دی د آوټر انوایرمنټ نه یو ځان له ځای راکړی دی، دا ټول د دې څه دي؟ فنکشن دي. نو که خښته لرې کړي نو نه د کمرې سټرکچر پاتې کېږي او نه یې فنکشن پاتې کېږي. دغه شانتې د لیوینګ ارګانیزم نه که ته سیلز لرې کړي نو نه یې دا سټرکچر پاتې کېږي او نه یې فنکشن پاتې کېږي. لکه فرض که خښته را یو ځای کې نو دیوال تی جوړ شي، دیوالونه را یو ځای کې کمره تی جوړه شي، کمرې را یو ځای کې کور تی جوړ شي. نو دغه شانتې سیلز چې را یو ځای کې ټیشو تی جوړه شي، چې ټیشو را یو ځای کې نو ارګنز تی جوړ شي، چې ارګن را یو ځای کې نو ارګن سیستم تی جوړ شي، چې ارګن سیستمز را یو ځای کې نو ارګانیزم تی جوړ شي. صحیح ده؟ نو مطلب ټول کار د کوم ځای روان دی؟ د سیل نه روان دی. نو سیل از د سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز. ښه، شلیډن اینډ شوان ډیس اګریډ، خو د دې دواړو بیا زموږ سره څه تضاد په یو خبره باندې. یو وی چې دا کار داسې دی، بل وی بس یقین مې نشي چې داسې وي. شلیډن چې کوم زموږ سره باټنیسټ هغه وی چې سیلز فارم سپنټینیسلی، هغه دا خبره وکړه چې سیلز ایسه به ایسه چې کوم دی پیدا کېږي، په خپله پیدا کېږي. صحیح ده؟ بر نه بس پیدا کېږي. او شوان ډیډ ناټ تھینک سو، او شوان وی چې یقین مې نشي چې دا به داسې. صحیح ده؟ نو مطلب د دې دواړو په دې خبره کې تضاد و. افټر دیټ روډالف ویرچو چې کوم دی یو بل ساینټسټ دی، هغه راغی او هغه وویل چې سیلز کم فرام پری ایگزسټینګ سیلز بای ډیویژن. هغه دا وویل چې د مخکې نه یو سیل موجود وي، هغه ډیوایډ شو نو نوي سیلز ترې راشي، دا سپنټینیسلی نه راځي. صحیح ده؟ نو که څوک تپوس وکړي چې مطلب دا خبره اوله چا کړې وه چې سیلز ارایز فرام بای د ډیویژن اف پری ایگزسټینګ سیلز، نو دا خبره روډالف ویرچو چې کوم ساینټسټ دی هغه کړې وه. So this became third statement in cell theory. نو دا زموږ سره په سیل تیوري کې یو third statement راغی چې all new cells arise from by the division of pre-existing cells. چې د مخکې نه کوم سیلز موجود وي هغه ډیوایډ شي نو نوي سیلز تی راشي. دې نه علاوه په سیل تیوري کې زموږ سره نور پوینټس هم شته، لکه مطلب all metabolic processes takes place within the cell. نو تاسو ته پته ده کرب سایکل زموږ سره چې کوم دی ګلایکالیسیس، کرب سایکل، الکترون ترانسپورټ چین، دې نه علاوه چې کوم دی نورم څومره ریاکشن دي هغه ټول زموږ سره چېرته کېږي؟ په سیل کې کېږي. نو په سیل تیوري کې دغه پوینټ هم وروسته بیا ایډ کړی شو. او موږ ته پته ده چې په سیل کې نیوکلیس موجود دی، په نیوکلیس کې کروموسوم موجود دی او په کروموسوم کې انفارمیشن موجود دی. نو دوی دا وایي چې آل جنیټک انفارمیشن آر پریزنټ ودین د سیل، او کله چې دغه سیل ډیوایډ کېږي نو وایي د پیرنټ سیل نه دغه انفارمیشن ډاټر سیلز ته هم چې کوم دی نو ټرانسفر کېږي.